ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أن يتراجعا چدو بل تسر رجوع کی بتجدید النکاح دتل فإن خفتم طلقها كطلاق نا سهو شو درې طلاق الله ذکر کړه د دریم طلاق نو ورسته تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. مخکې مسائل د طلاق الله پاک ذکر خاون د وتی نو ورسته بیا د طلاق کړه اوس د اول خاون سره نکاح کوي نو فلا جناح عليهما یعنی علی الزوج الاول والمرأه فاول خاون د په دې خزه باندې ګناه نشته ان يتراجعا چې یو بل تسر رجوع کی بتجدید النکاح و بتجدید المهر ان ظن کچرته د دوی دا ګمانو ان یقیم حدود الله چې دوی به د الله حدود قائم کی دلته بعضی مفسرین ظن په معنا د یقین سره ګرځي لیکن دا غلطه معنا ده وجه دا چې تفسیر د ظن په یقین سره لفظاً هم غیر صحیح ده او معنا هم غیر صحیح ده لفظاً ځکه غیر صحیح ده چې ان پکې داخل شوی ده ان ظن دا ان په متيقنات باندې نه داخليږي نو دا ان په مترددات باندې داخليږي ان د شک د پاره نو د ظن معنا په یقین سره غلطه ده یو غلطیه لفظاً ده او دویمه غلطیه معنا ده خو امور استقبالیه او د هیڅ یقین نشته امور استقبالیه خو ټول شکی وي کې دې شي د دوی غالب ګماندار چې آینده به زندگی خطرېږي خو کې دې شي خطر نشي خو بیا چې غالب ګمان یو چې خبرېږي نو بیا سره نکاح وکړي ان ظن يقيم حدود الله وتلك حدود الله دا الله احکام دي يبينها لقوم يعلمون بیانې الله پاک دا قوم د پاره چې غوي پويږي واذا طلقتم النساء او چې کله تاسو طلاق کړی بي بیانې طلقتم ايها الازواج الصواني دویم خاوند بي بي طلاق کړه فبلغنا اجلهن یعنی قاربنا منتهى العده دا نږدې شو انتها د عدت نور ختمېدو فامسكوهن امساک مجاز د مراجعت نه ده نو یا رجوع ورته وکړه بمعروف په طریقه او سرحوهن تصریف معنا د اطلاق یعنی د پرې خودلو سره ده دا مجاز د ترک نه ده ترک د رجوع ورته مکوه بمعروف په طریقه نو چې درنه باینش ولا تمسكوهن ضرارا دا تاکید ده د پاره د امر بالامساک بالمعروف ولا تمسكوهن مخ الله فكفر من فامسكوهن بمعروف رجوع ورته په معروفه طریقه ولا تمسكوهن ضرارا دا غیر پر تاکید الله پاک ذکر کوي د دې امساک مکوا ضرارا منصوب ده بنا بر علتیت یعنی لا ترجعوهن للمضارة د دې لپاره ورته رجوع مکوا چې ستا اراده د ضرر رسولې دي خځته او یا ضرارا منصوب ده بنا بر حالیت لا تمسكن فاسد ضار مضارين مې ساته رجوع ورته مکوا په داسې حالت کې چې ته ضرر رسول کې او یا ضررن په دې خو پوه شو کنه نو دلته لا تمسكو دا نه مما ایت متوجه ده دا ضرر مرسوا نو رجوع کولای شي امساک کولای شي لتعتدوا د دې لپاره چې تاسو تجاوز وکړئ یعنی لتظلموهن بالالجاء الى الافتداء تاسو خود سره ظلم کوئ عدت چې ختمېدو ته نږدې شي ورته رجوع وکړئ بیا ورته طلاق ورکړي به چې عدت ختمېدو ته نږدې شي بیا ورته رجوع کوي مطلب دی چې په دې عدت وګت شي او 100 روپۍ را تراکي ومن يفعل ذلك چا چې دا ضرر ورسول خذته فقط ظلم نفسه نو د خپل ځان سره ظلم وکړو خزي سره نه دی کړی ځان سره ولې ظلم وکړو ځکه عرض نفسه للعذاب خپل ځاني د الله عذاب ته حواله کړو نو د خپل ځان سره ځکه ظلم وکړو دویم دا دی چې د خپل ځان سره ځکه ظلم وکړو چې منافع د دارایانو د دنه فوج په دنیا کې به خلک د تلاقی وي بل واده ورته نه ورکي او په آخرت کې خو ظلم کړي دی الله ورته عذاب ورکي نو دنیا کې د خزو ورته رغبت نکېږي وایي په دا تلاقی دی او په آخرت په لحاظ به عذاب تزینو دا د خپل ځان سره ظلم دی په دنیا کې په آخرت کې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سي تاسو د الله آیاتونه په ټوکو باندې د الله د آیاتونو پوری رشخن مو وهي واذکروا نعمت الله د واذکرون لازم د ذکر مراد ده د ذکر سره لازم شکر ده یعنی واشکروا نعمت الله د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ علیکم د حال د نعمتنا او یا صفت ده د پاره د نعمتا حال دا چې د نعمت پتا سو الله کړی ده یا داسې نعمت چې الله پتا سو کړی ده په بار د بیبیانو کې وما انزل د عطف د خاص ده په عام نعمت الله د عام ده
او ما انزل دا خاص نعمت ده، یاد کوي شکر ادا کوي د ما انزل د نعمت چې هغه قرآن ده چې هغه الله نازل کړی دی علیکم پتا سو باندې من الکتاب دا مینی بیان ده، ما ادما د پر بیان ده، ما انزل عبارت د کتاب نه ده، والحکمت او دا عبارت د حکمت نه ده، نه د کتاب نه قرآن مراد ده او د حکمت نه حدیث مراد ده، یا د کتاب نه حکمونه مراد دي، د حکمت نه علتونه مراد دي، یا د کتاب نه علم ظاهر مراد ده او د حکمت نه علم باطن مراد ده. یعظکم دا حال ده د فاعل د انزلنا، الله پاک نازل کړی ده پتا سو، حال دا چې الله یعظکم به وعظ کوي په دې باندې تاسو ته. دام جایزه ده چې ما انزل مبتدا شي او یعظکم به ورته خبر شي، وما انزل علیکم یعظکم به، هغه قرآن چې الله پتا سو نازل کړی ده دا غي په وجه تاسو ته وعظ کوي. واتقوا الله او دا الله نو ویریږي، واعلموا ان الله بكل شيء عليم، چې الله په هر شي باندې عالم دی. واذا طلقتم النساء او چې کله تاسو طلاق کړي خپل بیبيانې، فبلغن اجلهن نو ورسیدي دوی خپل نیټه ته، یعنی انقضت عدتهن. فبلغن مخکې د فبلغن ترجمه ما دا کړې و، قاربن منتهى العدته، انتها د عدت ته نږدې شو، عدت لا نه دی تیر شوی، نو فامسکوهن بیا ورته رجوع کوي، رجوع به الته کوي چې عدت نه تیر شوی، نو الته مې ځکه د بلغنا معنا درته وکړه قاربنا منتهى العدته، او دلته به د بلغنا معنی انقضت عدتهن، عدت ختم شو، نو سړي خپل ښځې ته طلاق ورکړو عدت ختم شو، نو فلا تعدلوهن، الله پاک فرمایي دا بیا مه منع کوئ، فلا تعدلوا ایها الازواج یا ایها الاولیاء، ای خاوندانو زړو میړونو یا اولیاء دا مه منع کوئ، ان ينکحنا چې دوی نکاح کی ازواجهن خپل میړونه، ازواجهن خپل میړونه، میړه په نکاح کی، میړه خو څوک نه په نکاح کی، میړه سره خو مخکې نکاح کړي، نو د ازواج باندې تعبیر په اعتبار د ما یقول الیه سره ده، یعنی د یو سړي سره نکاح وکړي چې آینده کې ازواجهن جوړیږي، اوس ازواج نه دي، وروسته به ازواجهن شي. دا د حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه په باره کې نازل شو. د خور حضرت جمیله نومې ده، دا یو چاته په نکاح ورکړې وه، بیا هغه طلاق کړه، عدت تیر شو، چې عدت تیر شو د عدت نه وروسته طلاق مغلظ نه و، د دې جمیلې هم دا اراده وه چې د زوړ میړه سره نکاح وکړي، او د زوړ میړه هم دا خوښه وه چې تجدید د نکاح وکړي او بیا مې دا بیبي شي، خو د ورور یې ورته نه پرېښوده. نو الله پاک وفرمیل چې داسې مه کوئ، پرېږدئ چې دا په خپله خوښه کوم خاوند په نکاح کوي. ان ينكحنا دا بدل اشتمال دی د هن نه، فلا تعدلوهن، هن مبدل منه، ان ينكحنا دا بدل اشتمال، مو منع کوي د نکاح نه چې دوی په نکاح کې ازواجهن خپل بیبیانی، ان ينكحنا کی ضمیر دی خزي تراجه ده، معلومیږي دا چې بغیر د اجازت د ولی نه خزه نکاح کولای شي. الائم احق بنفسها من وليها، بلا زوجه خزه چې داغه د خپل ځان ډیره وکیله ده په نظر سره ولی ته، نو خپل ځان په خپل چاته په نکاح ورکولی شي. ان ينكحن ازواجهن، چې دوی په نکاح کې ازواجهن بیبیان خپلې. اذا ترادوا، اذا دا ظرف ده د پاره د لا تعدلوا، اذا ترادوا کم وخت کې ممنع کوي، په هغه وخت کې ممنع کوي اذا ترادوا چې کله دوی خپل مابین کې سره راضي وي، اذا ترادوا کله چې دوی راضي وي، بینهم دا بینهم ظرف د پاره د ترادوی ده، اذا ظرف د پاره د لا تعدلوا ده، چې کله دوی راضي وي بینهم په خپل مابین کې بالمعروف، یعنی بالوجه الشرعي، دا بالمعروف صفت د پاره د مصدر محذوفه ده، اذا ترادوا تراضيا كائنا بالمعروف، دا چې تراضي چې په معروفه طریقه وي، نو په یو ترکیب خو پوه شو کنه، بالمعروف دا مفعول مطلق د پاره د تراضوا ده په اعتبار د موصوف محذوفه سره، اذا متعلق حذف ده موصوف حذف ده، اذا تراضوا تراضيا كائنا بالمعروف، او یا دا بالمعروف د تراضوا پورې متعلق کده دویم ترکیب تراضوا بالمعروف. دریم ترکیب دا ده چې حال کده فاعل د تراضوا نه، اذا تراضوا متلبسین بالمعروف، یا متعلق تر ينكحنا پورې کا، ان ينكحنا بالمعروف. نو په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا منع من التزوج بغیر کف او بما دون مهر المثل ليس بعضل. په دې معروف کې فقه حنفي کې یو مسله ده، ګوره فقه حنفي کې درې مسلې دي، یو خزه د ولید اجازت نه بغیر واده کوي،
د کف سره کوي د مہر مثل په مقداري کوي نو دا کولې شي صحیح شو د کف سره وکړه او په مہر مثل وکړه دا په معروفه طریقه ده چې د کف سره کوي او په مہر مثل کوي غیر معروفه طریقه ده غیر مشروعه طریقه چې د غیر کف سره وکړه او یې د مہر مثل نه په کم باندې وکړه په دې دوړو صورتونو کې ولی ته پیغور راځي کیږي نو دا په معروفه طریقه بیان کنه ده به ولی منع کولې شي نو لا تعدلوهن دا منع د ولی په هغه صورت کې وي چې په معروفه طریقه دی خځې ځان ته میړه کړي ده معروفه چې د کف سره کړي ده او په مہر مثل کړي ده نو به لا تعدلوهن به منع کوي او کدا دو شرط پکې نو دا به غیر معروفه طریقه ده به ولی منع کولې شي ذالک یعذ به الله پاک فرمای دا نه د عدل نه چې دا یعذ به الله پاک په دې باندې وعظ کوي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر هغه چاته تاسو نه چې الله پاک باندې ایمان لري او په ورځ اخرنۍ باندې ایمان لري ذالی دا ترک العدل ترک د منع چې ده ازکا لکم فی الظاهر دا په ظاهر کې تاسو د پاره ډیر پاکیزه ده واطهر فی الباطن او په باطن کې دا تاسو د پاره ډیر پاکیزه ده ظاهری او باطنی صفائی په دې کې د چمی منع کوا پرې چې ځان ته بل خوندو کی والله يعلم وانتم لا تعلمون الله خبر ده چې دا ظاهری او صفائی د ظاهری او باطنی صفائی ده وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه والوالدات المطلقات دا د مطلقات والدات بیان دي کوم خزه چې خپل خاون طلاق کړی وي ذات الولد او بچي وي د دې طلاقي میړنه بچي وي نو يرضعن اولادهن دا به تیور کی خپل بچی ته استحبابا یا وجوبا عند الضروره يرضعن استحبابا او وجوبا عند الضروره استحبابا بخپل بچی ته تیور کوي یا به د ضرورت په وخت کې وجوبا ورته ور کوي خو مزدوری نشي اخیسته ځکه دا د خپل فریضه د خپل بچی ته تیور کوي اگر چې میړه طلاق کړي ده نو مزدوری نشي اخیسته حولین کاملین دا د تید ورکولو موده ده د تید ورکولو موده 2 کاله ده حولین کاملین 2 کاله به پورا حولین 2 کاله کاملین پورا لمن اراد ان يتم الرضاعه لمن اراد دا خبر د پاره د مبتدا مقدره ده هاذا الحكم دا حکم چه ده لمن اراد ان يتم الرضاعه دا هغه چا د پاره ده چې اراده د اتمام د رضاعت لري اراده لري چې دا د رضاعت تام کی لمن اراد ان يتم الرضاعه او یا دا د يرضعن پورې تعلق لري يرضعن دا به ته ور کوي لمن اراد دا حکم د هغه چا د پاره ده چې هغه اراده لري ان يتم الرضاعه چې د رضاعت موده تام کی نو د تید ورکولو موده 2 کاله شو اوس دلته وابیان په احناف باندې اعتراض کوي چې د تید ورکولو موده 2 کاله ده او احناف وایي چې 2.5 کاله ده یو 2 وابیان دی یو ځان خبريال جوړ کړي دی او بل ځان ورته مفتی جوړ کړي دی دا دی مفتی ته د خبريال وایي دواړه وابیان دي وایي ته ولي وابي شوي فقه حنفي وایي زغټ مدرسم د فقه حنفي او غلفاظ او عبارات چې تزګور مغه ته ټول ته ما جوابونه کړی دي اردو کې لګیا دي هغه عبارات داسې دي چې شروط صلات هم نه دی ویلي خو دی وایي ما هدایت دي سوالي نو په هدایت کې مې ډېرې داسې مسلې ولیدي چې قران او حدیث نه خلاف ویل دی وجنه مې حنفي فقه پرې خو ده ما خبريال او بل وابي چې ځان ورته خبريال جوړ کړي هغه ورته وي ته یو څو مسلې پیش کړ نو کاغذ یې پټ نیولې ده اثر داسې کی سړی ور باندې پويږي نو یو مسله وای دا ده چې په فقه حنفي کې راځي چې موده د رضاعت 2.5 کاله ده او قران کې راځي چې حولین کاملین پورا 2 کاله ده نو دا مسله د فقه حنفي د قران نه خلاف ده لدی وجنه جواب شو نور هم څو مسائل دي ما ټول ته جواب کړي خو دې تم تفصیلی جواب داده لن مختصر تفصیلی نه مختصر جواب داده چې ګوره یو بل آیات کریمه ده وحمله وفصاله 30 شهرا حمله وفصاله حمله پورتکولی په غیګه کې وفصاله او د تینه بیلولې 30 شهرا 10 میاشتې دي 10 میاشتې څومره کیږي 2.5 کاله هغه آیات کریمه کې 2.5 کاله راغله دی آیات کریمه کې 2 کاله راغله نو ګوره یو مدد رضاعت ده یو حرمت د رضاعت ده دا 2 آیاتونو کې امام سے فرمای 2 مسلې ذکر شوي یو مدد رضاعت ده یو خزه خپل بچی ته پر رضا ته ور کوي نو چې ته ور کوي مدد رضاعت 2 کاله ده بس 2 کالو کې دا بچی د 3 بیل کی
مده د رضاعت 2 کاله ده. نو دلته بیان د مدت الرضاعت ده. فهغه آیات کریمه کې چې حمله وفصاله 30 شهرا، حمله پورته کولی په غیږ کې، خدا معنا صحیح ده. وفصاله د تینه بیلولې 30 شهرا 2.5 کال دي. الته بیان د حرمت الرضاعت ده. حرمت الرضاعت یعنی تر 2.5 کال پورې کې یو ماشوم دی وي خزي ته وروي نه دی بچی کیږي، او د 2.5 کالو نه بعد نه بچی کیږي. نو دلته بیان د مودې د رضاعت ده، الته بیان د چا ده؟ د حرمت الرضاعت ده. نو ګوره په بیان د مودې د رضاعت کې 2 کال دي، او بیان د حرمت الرضاعت یو ماشوم دی 2 کالو پورې دی وي خزي ته وروي 2.5 پورې وروي، نو امام سے فرمایي تر 2.5 پورې دا بچی کیږي. دلته دا خزر رضاعي مور کیږي، او د 2.5 کالو نه بعد رضاعي مور کیږي نه. نو الته بیان د حرمت الرضاعت نو په دواړو آیتونو کې 2 مسلې بیان شوې دي. د امام سے مسله د قران نه خلاف نه ده، د وبي د مزاج نه خلاف ده. خو نقصان دا دی چې وبي ځان ته خدای وایي چې د مزاج نه خلاف شي، وای دا د قران نه خلاف ده. دا خپل ځان ته خدای ویل، خپل مزاج ته قران ویل. یو وبي سره زما مناظره وا، یو میاش دوی د خپل مولا پسې ګرځیدل، خپل اخر یو پیدا کړو. نو چې پیدا کړو کیناستو یو حنفي دی، نو ټول غټ مجلس د وابیانو جوړ دی. نمبر په نمبر خبرې کوي، ته نه د نمبر راغلو د خپل مرګرو ته وایي الله پاک فرمایي فإن تنازعتم فی شیء سره نکاح وکړي. نو قران په دې دلالت کوي چې درې ټولي الله پیغمبر ته حواله کوي، وای الله پیغمبر ته حواله کوي. امام سے نه دی یاد کړي. به چې زمان نمبر شو مې دا تاسو چې څومره وابیان تاسو خدایم دی او پیغمبرم د مولا دی، ځکه تاسو خود ته حواله کړه. تاسو وای الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي، دیم دی وبي ته حواله کړی دی مولا ته. خامدام خدای او پیغمبر شو چې وایي چې الله او د الله پیغمبر ته اختلافي مسله حواله کوي، به دی مولا ته حواله کوي. یو میاشت د پسې ګرځولم او امیر علی مخکمو ولې ورته حواله کوله، دتم حواله کړه. دیم درته وایي چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي، به درته وایي چې ما ته حواله کوي. مطلب یې دا دی چې زه خدای او پیغمبر یم. دا د وابینو خطرناک عادت دی چې ځان ته خدای وایي، خپل خبرې ته آیات وایي، ځان ته پیغمبر وایي، خپل خبرې ته حدیث وایي، چې د مزاج نه خلاف وي، د قران نه خلاف دی. یو وبي دی وای منی چانته نه تاسو کړي وای شیخ صاحب دا منی ته تاسو ولې پاک وای؟ وای ورور زه ورته پاک نه وایم، رسول الله ورته پاک وای. رسول الله کوم ځکه ورته پاک ویلی دي؟ رسول الله نه خپل ځان مقصد دی، یعنی زه رسول الله يم چې پاک ورته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سینه دی ویل چې پاک ده. وعلى المولود له مولود له نه والد مراد ده. مولود له یعنی علی الوالد، په والد باندې رزقهن په دې مدد د رضاعت کې په دې 2.5 کالو کې خزه خو طلاق شوې ده، او بیا هم د خپل بچی ته ور کوي. نو چې ته ور کوي اجرت خو بناخلي، خو جامه او نفقه شته په دې قانون. رزقهن رزق د دې مطلقو بیانو دی چې دې بچی ته ور کوي. وکسوتهن او د دوی جامې دي بالمعروف په معروفه طریقه. لا تكلف نفس دلیل لإيجاب النفقة بالمعروف. نفقه بالمعروف واجب ده، د دې لپاره الله پاک دلیل ذکر کوي. ولې په معروفه طریقه ده؟ ځکه لا تكلف نفس الا وسعها، نشي مکلف کوله هیڅ نفس الا وسعها مگر د خپل وس مطابق. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. کله کله داسې وي چې مور د تید ورکولو نه معذورې او خاوند ورته وایي چې ته به ضرور ته ورکوي، نو دا مور ته ضرر ورکول دي. نو مور ته به ضرر نه ورکوي. یو ضرر مور ته ورکول دا دي چې هغه د تید ورکولو نه معذوره ده او ته په فشار راوړي چې خامخا به ورکوي. دویم فشار ضرر رسول مور ته دا دي چې هغه ستا بچی ته تیم ورکوي او ته ورته نفقه کم کوي. نو نفقه کمول مرته نه دي جایز، دا مور ته ضرر رسول دي. دریم دا مور وایي چې زه اگر چې طلاق شوی ما خو زه د خپل ماشوم ته ته ورکوم او ته وایي چې نه ته به نه ورکوي، دا ماشوم ترې نه والي او بلې ښځې ته حواله کوي، نو دا هم دې مور ته ضرر ورکول دي. نو مور ته ضرر مور کوه. لا تضار والدة ضرر به نه رسېږي والدة والدې ته بولدها په سبب د ولد. په دې پوه شو که نه؟ نو د مور ضررونه خو مې درته بیان کړه، د والدې ضرر. ولا مولود له، مولود له ته به هم ضرر نه رسېږي. مولود له څوک دی؟ دا والد. پلار ته دې ضرر، دا ښځه دې بیا د خپل خاوند ته هم ضرر نه رسېږي، پلار ته دې ضرر نشي رسولی بولده په سبب د ولد باندې. نو پلار ته د ضرر رسولم ډیر صورتونه دي. مثلا چې مور خطه ورکولې شي بیا هم په ځان باندې پیریان راولي. ښځه کله په ځان پیریان راولي چې زه ته نشم ورکولی.
مطلب یې دی چې بله ښځه ورته ونیسي نو دا پلار ته ضرر ورکول دي. دویم دا چې زیاته نفقه غواړي. دریم دا چې په تربیت د ولد کې کمی کوي. څلورم دا چې ماشوم دې سره عادت دی او دا بیا هم د فی د ورکولو نه انکار کوي. نو الله پاک فرمایي چې نه د دې مور ته ضرر رسولی شي او نه د دې بچي پلار ته ضرر رسولی شي. لا تضار والدة ضرر دې نشي رسېدی والدة والدې ته لا تضار والدة بولدها یعنی بسبب ولدها په سبب د ولد د دې ښځې ولا مولود له او نه دې شي ضرر رسولی مولود له زوج ته بولده په سبب د ولدي وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث پیغمبر دا طلاق ولې ورکول وعلى الوارث وارث څوک دی خپل د ماشوم وعلى الوارث مثل ذلك په وارث باندې امداسي نفقه ده وعلى الوارث مثل ذلك يعني على قدر الميراث وكذلك نفقته قبل البلوغ. نو الله پاک فرمای وعلى الوارث يعني الوارث الذي هو الصبي عند عدم الاب پلار نشته یوازې ماشوم دی او اوس د ښځه ورته تی ورکوي د دې ماشوم مال دی نو د دې ماشوم د مال نه د ځان ته جامه او نفقه اخلي. صحیح شو په دې وارث چې د ماشوم دی وعلى الوارث وهو الصبي عند عدم الاب هم دغه ماشوم چې پلار نشته خو مال شته په ده باندې دا نفقه ده لکه څومره چې په پلار وه. فإن أراد فصالا او یا داسې ووایه په پلار خو دا نفقه ده خو چې پلار نشته د ماشوم مال هم نشته نو اوس به څه چل کېږي نو وعلى الوارث بیا په وارث باندې دا نفقه ده د مرضعې ده دې ښځې ته به نفقه څوک ورکوي وارث به یې ورکوي پلار هم د ماشوم نشته د ماشوم مال هم نشته نو بل وارث یې دی مثل ذلك هغه به په قدر د میراث باندې څومره چې دته په میراث کې برخه میلاویږي دومره به دته نفقه وي. مثلا ګوره یو ماشوم دی پلار یې نشته خپل مال یې نشته یوه مور ده او بل یې نیکه دی نو دته مور ته په میراث کې درېیمه حصه میراث میلاویږي د دې ماشوم نه او نیکه ته 2 حصې میلاویږي. نو کله چې په میراث کې مور ته درېیمه حصه میلاویږي او نیکه ته 2 حصې میلاویږي نو اوس به د دې ماشوم په نفقه کې هم درېیمه حصه په مور وي 2 حصې به په نیکه وي. نو په وارث باندې مثل ذلك همداسې نفقه ده په قدر د میراث قدر په خبره پوه شو. که دا ماشوم مړ شوی وی چاته چې څومره برخې رسېدې نو په نفقې د دې ښځې کې همدومره برخې په ورثو دي. فإن أراد فصالا که چېرته دوی دا بیبي واپس کوي ثم قال بیا عبدالله ابن عباس فتوا ورکړه ورته وی فرمیل ينطلق احدكم فيركب الحموقه په حماقت پرلی وکي ځان احمق جوړ کی 3 ښځې ته 3 طلاق ورکي ثم يقول بیا ما ته رمنډي وهي چې ابن عباس ما ته يد ابن عباس چغي وهي چې اوس راته لاره ګوره وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله فرمای څوک چې تقوا وکي هغه ته لاره د وتو پیدا کوي وانك لم تتق الله ته الله نه ویریدل طلاق بدعي دي کړی دی 3 طلاق دی ورکړي 3 طلاق چې یو شی به بدعي نه دی 3 طلاق چې 3 شی به بدعي دی نو ته بدعي طلاق ورکړی دی فلا اجد لك مخرجا زستا د پاره د وتو لاره نه ګورم عصيت ربك وبانت منك امراتك د الله نه فرمانی دی موکړه او خزم در نه جدا شو. السنن الكبرى للبهقي كتاب الطلاق والخلع باب الاختيار للزوج وم جل کی راضی 542 نمبر صفحه بیروتی چاپ کې د عبد الله ابن عباس ابدای فتوا نور ډېری فتوی دي خو یو درې درته ذکر کوم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته 1000 یو سړي خپل ښځه په 1000 طلاق کړه. قال اما الثلاث دا 3 طلاق چې دي فتحرم عليك امرأتك دا تابني ښځه حرامي 3 طلاق در باندې حرامي وبقيتهن عليك وزرا دا نور درته ګناه شو اتخذت آيات الله هزوا هم دغه حواله ده. السنن الكبرى للبهقي باب الخلع كتاب الخلع والطلاق باب الاختيار للزوج ګوره 3 طلاق ته 3 ویل کنه خزه په بیان کړه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فتوا اعمال باندې خلیدون کړي. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اغه خلق الله پاک فرمخ عدت 2 قسمه عدت ذکر شو. یوه سړي خپل خزه ته طلاق ورکړو نو د دې 2 عدت دي بلکې یو عدت دا او کدا د زوات الاقران و نو 3 حیز عدت ده که ایسه صغیره و نو 3 میاشتې عدت ده
که حامله و نو عدت وضع د حمل ده. اوس د متوفى عنها زوجها عدت بیانې چې د کمی خزي خاون مړ شنو دا به څه چل کوي. والذین دا مبتدا ده یتربصن ورسته دا ورته خبر ده او منکم دا په موضع د حال کې ده. والذین یتوفون هغه خلک چې وفات منکم کائنا منکم چې دا مړ استاسو د جنس نه ويذرون ازواجا نو پریدي ده بیبیانی د دنه بیبیانی پاتې شي نو یتربصنا انتظار بکې یتربصنا دا خبر ده عاید پکې حذف ده یتربصنا لهم دا به انتظار کوي د دې مړو د پاره د انفسهن په خپل ځانونو باندې یتربصنا ضمیر چاته راځي ده یتربصنا والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا یتربصن انتظار بکی دا ازواج یتربصن انتظار بکی دا ازواج صحیح شو دی ازواجن تراجی ده اوس الذین یتوفون موصول ته ضمیر راجی نش او جمله چې خبر واقع شي کنه ضمیر پکې موصول تراجی نو دلته خو یو تقدیر در تماوله غولو چې یتربصن لهم صحیح شو عاید می در تحذف کړو خو د دینه خطا او جیدا ده چې دلته د یتربصن ضمیر ازواجن تراجی ده صحیح ده او د ازواجن مراد ازواج الذين يتوفون منكم ده د ازواجن څوک مراد ده ازواج الذين يتوفون منكم نو لکه ضمیر چې الذين يتوفون منكم تراجی وي ځکه ضمیر ازواج تراجی ده او ازواج عبارت دي د ازواج الذين يتوفون منكم نو تقدیر ته د سره ضرورت رانه یتربصن بانفسهن 4 اشهر سلور میاشتې او لسو ورځې دا د دې عدت ده. فاذا بلغن اجلهن چې کله د خپل نیټې ته ورسېده یعنی انقضت عدتهن عدت تیر فلا جناح علیکم نو بنشته د ګناه پتا سو باندې فيما فعلن في انفسهن فاغذب او جنت کې چې دا خزي کوي په بار د خپل ځانونو کې د بل خاوند لپاره بالمعروف په شرعي طریقه د بل خاوند لپاره ځان جوړي. والله بما تعملون خبير الله ستاسو په اعمال باندې خبردار دی. ولا جناح علیکم الله فرمای نشته د ګناه پتا سو باندې فيما عرضتم به فاغه تعریضات کی فيما فاغه شیانو کی عرضتم چې تعریضات کوي تاسو پاغي باندې اغه ما عرضتم به عبارت من خطبه النساء د طلب د کوشدي د بیبيانو نام تعریضات کی ورتوي د عدت نمخ کی چې داسې ماتم د یو واده ضرورت دی او داسې خپل او داسې اشکال والا چې دې په دې باندې پوښي چې دا زمانه طلب د نکاح کوي صراحتا تنه طلب د نکاح مکو په دې زمانه د عدت کې خو تعریضات ورته کولې او اکننتم فی انفسکم او دارنګ نشته دې ګناه پتا سو باندې په هغه څه اکننتم فی انفسکم چې تاسو پټ کړی دي په خپل زړونو کې زړه کې دې پټه دا خبره نیولې ده چې دا خزه خو کونډه شو اوس کده دې عدت تیر شو نو زه ور سره نکاح وکم. علم الله انکم ستذکرونهن الله په دې عالم دی چې بشک تاسو به ضرور دا خبره ورته یادوي نو دا تعریض ورته جایز کو او دارنګ پټ پزړه کې د نکاح اراده درته الله جایز کړه. ولکن لا تواعدوهن سرا لیکن تاسو ور سره وعده مکوئ حال العده سرا یعنی لا تواعدوهن نکاحا مواعده ما بالکل ور سره د پټي وعده مکوه الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې ورته نیکه ویناو کې غنیکه وینا امغه تعریض دي چې مخکې ذکر شو. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا حال العدة د عدت په زمانه کې عزم او قصد مکوي عقدة النكاح غوټي د نکاح ته نو په حالت د عدت کې قصد مکوي غوټي د نکاح ته یعنی په حالت د عدت کې ور سره نکاح مکوي بلکې د عدت نو ورسته ور سره کوي حتی يبلغ الكتاب تر دې چې ورسیږي اغه کتاب اجله خپل نیټه ته د کتاب نه مراد التربص المكتوب عليها هغه انتظار چې الله ور باندې لازم کړی دی التربص المكتوب چې هغه ورسیږي خپل نیټه ته. واعلموا ان الله يعلم فدی باندې پوښی چې الله خبردار دی ما فی انفسکم فاغه څه کې چې تاسو په نفسونو کې دي من الميل الیهن قبل الاجل د عدت د تیریدو نه مخکم تاسو په لونو کې دوی ته میلان دی. فاحذروه نو ویریږي د الله نام واعلموا فدی باندې پوښی چې ان الله غفور حلیم
بشک الله ډیر زیات بخون کې دی او حلیم دی په تأخیر د عذاب کې. مخکې ذکر د طلاق او دلتم الله پاک د طلاق احکام بیانوي. لا جناح دا مسله د طلاق قبل الدخول دا لکه یو مرګري چټ را لګل او حدثني ابي انه سمع جدي دا ویلي چې ما ته خپل پلار حدیث ذکر کړی دی چې هغه زما د نیکنه اوریدلی دي چې ايما رجل طلق امراته ثلاثا کم سړی چې خپل خزه په دریو طلاق کی نو لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بیا د ته نه جایزه کیږي تر څو چې د بل خاون سره نکاح نه کړي. کدا حدیث نه وي لراجعتها نو ما به د خپل بیبي ته رجوع کړی وي. نو چې سړی خپل خزه ته درې طلاق ورکي په دریو طهرو کې یا یو ځای ورته ورکي. کم سړی چې خپل خزه ته یو دم درې طلاق ورکي یا په درې طهرو کې ورته ورکي. دا دواړه په دې حدیث کې راغلي. ايما رجل طلق امراته ثلاثا عند الاقرا درې طهرو کې درې طلاق دا په درې مجلسو کې او ثلاثا مبهمه یا په یو مجلس کې ورته درې ورکي. نو درې مجلسو کې درې او په یو مجلس کې درې. نو که پیغمبر علی السلام نه منوي اوریدل چې دا خزه په دې سړی حراميږي نو ما به خپل بیبي ته رجوع کړی وي. خو اوس پیغمبر علی السلام ویلي نو رجوع نه کیږي. نو څو حدیثه تقریبا ډیر مې درته پیښ کړ. نو ګوره دا فتوی د صحابه او دا حدیث په دې دلالت کوي چې درې طلاق درې دي. خوښ وابیان او شیعاګان او قادیانیان هغوی یو دو دلیل لري. یو دلیل د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده. د عبد الله ابن عباس فتوی خو درې واورېدي کنه. اوس روایت واوره. روایت وابیان پیش کوي شیعاګان او قادیانیان پیش کوي. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د ابوبکر صدیق او 2 کاله د حضرت عمر د خلافت په زمانہ کې 3 طلاق یو طلاق الثلاث واحدة 3 طلاق به یو. فقال عمر بن الخطاب فرمایل چې ان الناس قد استعجلوا في امر خلق تلوار کړي ده په داسې یو کار کې كانت لهم فيه اناءه چې دا غوی د پاره پدې کې د سوچ وخت فلو امضينا عليهم کدا 3 طلاق په نافذ کما فامضوه عليهم نو حضرت عمر 3 طلاق په نافذ کړو. نو د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې 3 طلاق یو د ابوبکر صدیق په زمانہ کې 3 طلاق یو د حضرت عمر د خلافت په اول دواړو کلونو کې 3 طلاق یو به ورسته حضرت عمر 3 طلاق 3 کړو. نو حضرت عمر دین بدل کړو. د شیعاګانو مطلب هم دا دی کنه او د وابیانو. ګوره د دې دا یو اثر دی د عبد الله ابن عباس حدیث دی. ابن حزم الظاهری د دې حدیث نه جواب کوي. هغه داسې وایي واما حديث طاووس عن ابن عباس دغه حدیث د عبد الله ابن عباس چې ان الثلاثه كانت واحده چې 3 طلاق به یو وترد الى الواحده او د دریونه به یو جوړېده وتجعل واحدا او 3 به یو ګرځيږي فليس بشيء منه پدې کې داسې څه نه دی راغلي چې انه عليه السلام هو الذي جعلها واحده چې پیغمبر علیه السلام ترې نه یو جوړ کړی دی. په دې حدیث کې داسې نه دی راغلي چې پیغمبر علیه السلام قولا فعلا یا تقریرا د دې نه یو جوړ کړی دی. حدیث په 3 قسمه دی کنه. مرفوع حدیث د پیغمبر علیه السلام حدیث په 3 قسمه دی. د پیغمبر علیه السلام قول، د پیغمبر علیه السلام فعل، د پیغمبر علیه السلام تقریر. په دې حدیث کې دا یو نشته. د پیغمبر علیه السلام قولم پکې نه راغلی، د پیغمبر علیه السلام قولم نشته چې پیغمبر علیه السلام ویلی وی چې 3 یو دی. د پیغمبر فعلم نشته چې د 3 نه یو جوړ کړی وي. د پیغمبر تقریرم نشته چې د پیغمبر په مجلس کې چا د 3 نه یو جوړ کړی دی. نو دا نه قولی حدیث د پیغمبر علیه السلام دی، نه فعلی حدیث د پیغمبر علیه السلام دی، نه تقریری حدیث د پیغمبر علیه السلام دی. ابن حزم الظاهری وایي پیغمبر علیه السلام د 3 نه یو نه دی جوړ کړی او ردها الى الواحده ولا انه عليه السلام علم بذلك فاقره. دې حدیث کې دام نشته چې چا د 3 نه یو جوړ کړی او به پیغمبر علیه السلام په خبر شوی او څینې ویل، یعنی تقریری حدیث هم نه دی. ولا حجة إلا فيما صح أنه عليه السلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره. حجت د أهل ظواهر پنیز او د وابیانو پنیز د پیغمبر په قول فعل او تقریر کړي او په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یوم نه دي ذکر شوی. المحلى كتاب الطلاق مسألة نمبر 915 هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا؟ التدا ذکر کړی دی. دا یو جواب شو. دا ابن حزم الظاهری رحمه الله پیش کړو او دا ډېر خپل جواب دی. علامه بهقي دویم جواب کوي
علامه بهقي د عبد الله ابن عباس دا حدیث را نقلی او بیا فرمایي هذا الحديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم. دی حدیث کې د امام بخاری او د مسلم اختلاف دی. فاخرجه مسلم وتركه البخاري. امام مسلم ذکر کړی دی او امام بخاری پرې خې دی. واظنه انما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. امام بخاری ولې پرې خې دی ځکه د امام عبد الله ابن عباس دا حدیث چې دی د عبد الله ابن عباس د صحیح روایت نور سره مخالف دی. نو دا شاذ روایت د عبد الله ابن عباس سره دی. نو امام بهقي جواب ورکړي چې دا روایت شاذ دی ځکه د نورو صحیح روایتو نه خلاف دی. نو ځکه امام بخاری نه دی روایت کړی. یو بل جواب فالذي يشبه علامه بهقي سے فرمایي فالذي يشبه والله اعلم. صحیح خبر ادا ده الله خبر ده ان ابن عباس قد علم انه كان شيئا فنسخ. چې دا کېدې شي یو زمانہ کې بوا خو بیا منسوخ شو. عبد الله ابن عباس په دې پوهېدو نو ځکه د دې په خلاف فتوی ورکولې. د دې نه بعض علما ښه جواب داسې کوي چې ان معناه ابو یحیی الساجی رحمه الله دا جواب نقل کړی دی. علامه بهقي فرمایلی دی چې د دې معنا دا ده چې اذا قال للبکر یو سړی باکری ښځې ته ووایي چې انت طالق انت طالق انت طالق. یو سړی خپلې ښځې ته به د صحابو په زمانه کې داسې ویلي چې انت طالق انت طالق انت طالق. هغه د صدق زمانه وه. د نیت به دا و چې د وروستني دواړه انت طالقون د مخکیني انت طالقون دپاره تاکید دی. نیت به د یو طلاق انت طالقون بیا به انت طالقون تاکیدن ذکر کولو بیا به انت طالقون تاکیدن ذکر کولو. نو مطلب به یو هغه د صدق زمانه وه. نو د نیت تپوس به ترېنه کېدو. نو که نیت به د یو نو بیا به یو حسابېدو ځکه وروستني دواړه به تاکید و. او انت طالق ثلاثن کې مسله نه ده. انت طالق انت طالق انت طالق دی کې مسله ده. خو صحابه به تاکید چې مراد کړو نو داغه په قول به اعتماد کېدو. وروسته د حضرت عمر په زمانه کې هغه صدق پاتې نه و. نو چې پاتې نه و د خلکو بنیتونه د دریو او د به ویلي چې زمانیت د یو دی. د تاکید نیت به نه و بیا به ویلي چې زما د تاکید نیت دی. نو حضرت عمر صاحب فرمایل چې په محکمه کې که چا داسې درې ځلې انت طالقون ویلی نو که اگر چې دی وایي چې زما د تاکید نیتو خو د نیت ته به اعتبار نه دا به په درې زه پې نافظوم. نو د حضرت عمر مقصد دا دی چې زه به درې پې نافظوم. یعنی اگر چې دی ما ته وایي چې ما انت طالقون د دې وروستني انت طالقون انت طالقون نه تاکید مراد دی خو اوس د صدق هغه صدق پاتې نه دی. نو اوس به زه دا درې په دریو حسابوم ورته دا درې واړه به نافظوم. د قول ته به اعتبار نه ورکوم چې زما مراد تاکید دی. دا یو دلیل د وابیانو دپاره دی. دې کې ډېر تاویلات نورم دي. امام شافعي صاحب هم پکې تاویل کړی دی. ابو زرعه رحمه الله هم پکې تاویل کړی دی. نورم پکې ډېر تاویلات دي. نورې په احقاق الحق کې ګورئ. خو دویم دلیل د وابیانو دپاره د وابیانو ټوله ذخیره د حدیثو کې یو دلیل دا دی. یو دویم درته ذکر کوم. حضرت رکانه رضی الله عنه حدیث دی. حضرت رکانه خپلې بیبي ته 3 طلاق ورکړي او بیا پیغمبر علیه السلام ورته د رجوع حکم وکړو. د حدیث الفاظ داسې دي انی طلقتها 3 یا رسول الله. ما خپل بیبي په 3 طلاق کړي یا رسول الله. قال قد علمت خزه خبرم راجعها رجوع ورته وکړه او بیا دا آیت کریمه تلاوت کړو چې یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. دا د حضرت رکانه حدیث دی. خدا حدیث به د وابیانو په رسالو کې نه ګورئ او په هغې به اکتفا نه کوئ. دا به اصلي کتابونو ته رجوع کوئ. دا کتاب په ابو داود کې دی کتاب الطلاق. ابو داود کې به دا حدیث ګورئ. عمل ته ابو داود کې د دې حدیث لپاره توجیه شته. 2 توجیهات یا 3 توجیهات به درته ذکر کوم. یو توجیه ورته امام نووي صاحب کړی ده. اما الروایه التي رواها المخالفون امام نووي صاحب فرمایي د مسلم په شرح کې کوم روایت چې مخالفینو روایت کړی دی چې رکانه خپل بیبي په 3 طلاق کړه او پیغمبر علیه السلام هغه ته یو ویلی دی. فروایه ضعیفه عن قوم مجهولین. دا ډېر کمزوری روایت دی او د مجهولو راویانو نه روایت شوی دی. شرح النووي د مسلم کتاب الطلاق باب الطلاق الثلاثه. امام بهقي هغه د دې لپاره توجیه کړی ده او امام ابو داود رحمه الله دې ته توجیه کړی. دا حدیث خود ابو داود دی. ابو داود کې ورپسې دي عن يزيد بن ركانه عن ابيه عن جده. يزيد بن ركانه هغه د خپل نیکه روایت کوي چې انه طلق امراته البتة چې زماني که خپل خزه په 3 طلاق نو طلاق کړي په طلاق بیتی طلاق کړي و. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اردت
بیا حضرت رکانه پیغمبر علیه السلام تراغلو پیغمبر علیه السلام ورته ویلي چې ستانیت په البته کې څو قال واحده زمانیت د یو طلاق قال الله فالله قسمك قال الله قال هو على ما اردت بس ساده نیت مطابق به دا یو حسابيږي نو رکانه رضی الله عنه په دریو طلاق نو طلاق کړي په بیتی طلاق کړي و نو ابو داود وای وهذا اصح من حديث ابن جريج دا کوم چې دا حدیث دی دا د ابن جريج د حدیث نه صحیح دی ان رکانه طلق امراته ثلاثا وجد صحه دا چې لانهم اهل بيته حضرت رکانه طلاق بیتی ور کړو د دې راوی اهل بیت د حضرت رکانه دي وهم اعلم به نو عرض می دا دوه حدیث دي د وابیانو مخ درته ډیر حدیثونه پیش کړو دام چې دي دا غوی د لپاره قابل د لپاره د دلیل نه دي نور آیات کریمه په دې دلالت کوي چې چا خپل خزي تدریس طلاق ور کړی وي هغه بدري وي یو واجی صاحب د ډیر مالدار دی ماته نه راځي خو داسې ګروپونه علماو ته جوړ کړي دي حنفي کاروان په نوم باندې یو دیش ګروپ یې جوړ کړی دي علماو ته تنخواګانی ورکړي هغوی خلکو ته جوابونه ورکړي نو هغه وابي هغه حاجي صاحب پسې وابیانو کوشش شروع کړی دی چې دا وابي کړي کله ورته یو میسج لیږي کله ورته بل میسج لیږي هغه الله پاک ما سره ټچ کړی دی چې میسج راولېږي د وابي چې زه ورته خطرناک جواب ورکړم بس زړی نورم پسې تور شي د وابي نه چې بیا بل کلیف راولېږي چې بیا زه کوم جواب ورته ورکړم بیا نورم پسې زړه تور شي نو اوس تقریبا داسې دی چې زمانم پکې تیز دی نو دا کلیف هم راولېږلو یو وابي ویلي دي چې دا د حلالي والا دي د دوی په مدرسو کې ځان ته کمرې دي او په هغې کې چې داسې سړی ورته راشي نو حلاله ورته کوي نو ځان ته وایي د زناګانو اډې خلاصې کړي دي نو ما هغه ته ویلي چې ګوره وابیان هم د حلالي والا دي هم د حرامي والا دي په یو مجلس کې چې 3 طلاق ورکړي نو دلته د حرامي والا دي یو مجلس کې چې 3 طلاق ورکړي بیا ورسره پاتې وي نو ټول عمر زنه ټول بچي حرامیان دلته وابي د حرامي والا دی او چې 3 مجلسو کې 3 طلاق ورکړي بیا دلته وابي د حلالي والا دی نو وابي هم د حلالي والا دی هم د حرامي والا دی مو خو یوازې د حلالي والا یو حلاله خو د حرامي نه خده نو وابي هم حلاله کوي هم حرامه کوي لدی وجنه خو تاسو د حرامیان ګورئ دا دوی چې کوم کارونه کوي حرامیان داسې کوي حرامیان هم داسې نه کوي د داعش په شکل کې چې تاسو ګورئ د ننګرهار د خلکو نه تاسو تاسو کوي د جلال آباد نه انګريز چنګیز کافر مرتد سیک هندو د اسلام په تاریخ کې داسې چانه دي کړي لکه دوی چې کوي دا د حرامي ولا چې نشي داسې څوک نشي کولای فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا نو کسړي